شاید خان دا راته ووایه چې یاره دا حالات ولې هر بار چې د پاکستان تحریک انصاف کارکنان چې راوځي نو څه ناڅه مسلې دوی ته جوړېږي لږ رڼا واچوئ چې یاره نن څه داسې حالات جوړ شو چې دې ډزو ته خبر ولې لاړه دغلته کې ستاسو پروګرام څه او د حالات څنګه داسې جوړ شو مخکې بیا د هغې نه پس دغه ورکر کنونشن څنګه وشو مروت صاحب پکې څه ووې زموږ کتونکو ته لږ دا وضاحت وکړئ ډېر خلک په سوشل میډیا دا پوسټونه خویني خو د حقیقت نه خبر نه دي چې چل دغلته څه شوی دی بسم الله الرحمن الرحیم سلمان صاحب تاسو شکریا ادا کوم تاسو د میډیا چینل چې تاسو په اهم ورځ د خپل دیر عوامو आवाज اوچتوي د تحریک انصاف د کارکنانو او فکرمن یې کم ظلم او کم بیوقوفي چې د پولیسو نه وشوه چې نن ټول ورځ د دیر په سړکونو باندې د تحریک انصاف راج او لاراج جاری دی نن د الیکشن اعلان شوی دی ټولې پارټۍ خپل جلسې کوي نن په بونیر کې پرویز خټک صاحب جلسه وکړه او هر ځای کې فیسیلیټیشن دی هغې ته اسکورټینګ ملاویږي خو نن چې د ډېر مخکې نه سکیجول کې شیر افضل مروت د افر دیر د کنونشن اعلان کړو خو د پولیسو د بیوقوفتوب په وجه د جهالت په وجه د ناپوهتیا په وجه د عوامو رد عمل بیا دوره غټو چې کنونشن چې دی هغه په عظیم الشانه جلسه کې کنورټ شو او ټول خلک راوته وو د باجوړ نه ګل ظفر قیادت تاسو کته انور زیب خان پلیکیم خان د سواد نه رسیدلو تاسو غولې د جنید اکبر صاحب زمونږ د ملکان نه رسیدلو شیر افضل مروت ته بلاره کې ډېر رکاوټ غم رسیدلو ټول عوام التا ټول لیډرشپ پر موجود دي او لاو سفوریات لري دا چکتیا په مقام باندې یو معصوم باندې یو معصوم کارکون هغه باندې پولیس چې ډایرکټ فایر کړي دي دا سره رپورټ راځي دا انویسټیګیشن پکار دی کمشنر ثاقب رضا صاحب له نوټس غسل پکار دی چیف الیکشن کمیشن لا کم چې پخپلا حضور نه اهل چې په 90 ورځو کې الیکشن نشي کولای او د زمنګ د فاټینا فشل ورځو کې الیکشن غواړي دا هغه د صوبو الیکشن نه کړی شو د ملک الیکشن نشي کولای او موږ ته وی فشل ورځو کې د پاټای الیکشن وکړي نو دا هغه نه دا سوال دا کوم کوي چې تاسو کو فیصله کړی کله چا پرچی راغلی د بار د کاګاګانو نه چیرې دا سړی والي و اسرائیل او موږ اخري غلامان یو د بیرونی ملک په ایجنډو کې په هغه په ډومین کې نو بیا وکړي سلیکشن وکړي اناونسمنت لکه څنګه چې نگران هوکړه تاسو کومې کول شي مایټ از رائټ خو که تاسو دا وایي چیرې دا کارکون بس تاسو ووري نو کارکون نن د ځانم نه ووري دا غي عظیم دا غي لیډر په جیل کې دی دا غي په دل کې په جیل کې دی د دې قوم په دل کې دلمن نه جیل کې دی نه هغه تاسو جیل ته کړی دا هغه واسطه سو بن کړی دغه په نوم پابندی دا د 25 کروڑ عوامو کې کم شعور د دې وسنګ جیل ته کوي دې وتا څنګه جیل ته کوي دا به کم قانون تاسو جوړوي دله هونه پارلیمان پکار دی یو غلام ډیکلیئر پارلیمان پکار دی چې دا ډیکلیئر کوي چې په کم قوم کې په دې غلام قوم کې شعور راشي نو دا ټول به سزا کیږي خو زه په دې راز چې تحریک انصاف مې نسکاو نه ریته چې په هیڅ غلط په مې کې مې د تحریک انصاف کارکون چې دی هغه عمران د ذهني غلامانه صرف د نه آزاد کړي د دې لپاره تیار کړي چې هغه به خلک د مولایزم نه آزادي د نسل پرستۍ نه لسانیت نه پروفیشنلزم نه د ملک قاعده د تحریک انصاف نن ورسیز 100% په دې ملک کې مشته 70+ خلک د تحریک انصاف سره دي دا د زرداری د سیاست نه تنگ دی دا د صوبایت نه تنگ دی او بلاول خو د زرداری نن تنگ دی تاسو وریدل عمل په خپل د نیرو جنډې او د نیرو الیکشن او د دې لسانیت او د قومیت د نظریې نه تنگ دی نو اوس فیوچر چې دا تحریک انصاف ته او تحریک انصاف قبایلی نو دا عمره چې پاکستان به ویلي شاید سیوا په دغه ځای کې مروت صاحب بیا عوامو ته په خپل خطاب کې څه ویل دا کمالات چې جوړ شو دا خو د هغه د مخې نو هغه مطلب څه اظهار وکړو د خلکو ته څه پیغام ورکړو خلکو ته دا ووایي چې ستاسو د لیډر حوصله اوچته ده هغه ستاسو لپاره کیټ کې ستاسو لپاره جیل کې دی د دې پلانټ ارث د ټولو نه عظیم الشان لیډر د نیلسن منډیلا لوتر مارټن کینګ د RFI لیډر نن د دې قوم لپاره چې هغه ته د شهرت ضرورت نو هغه ته د دولت ضرورت نو
هغه ساين کړي کمیس په کروڑونو روپو خرڅېدو نن هغه د 110 ورځو جیل کې دغه په نوم پابندي ده. دغه جرم صرف دا دی چې هغه کله په مور خپل درمن شو هسپتالونه جوړ کړو، چې کله به طالبه جوان ولیدل نمل یونیورسيټي جوړ کړه، چې کله ولیدل چې سیاست په غلطو لاسو کې دی او دا ملک چې دی په سیاسي کینسر کې دی، نو هغه ته دا پته ولګېده چې د کینسر په هسپتال کې دا علاج ممکن نه دی. تحریک انصاف بنیادي کې خلو او کوم سره لبیک وي، کوم هغه سره راولال دی. مروت سے دا وی چې کوم ولال دی. عمران خان دا وسله دی دا چې کوم په هغه د قسمه قسم ویډیوګانې جوړي. کله یو راپاسي زمانه خزه تخدیدلې ده، بل راپاسي کتابونه لیکي، کله په بورا سید باندې پرسنل اٹیکسونه کیږي. خو کوم غولال دی، کوم په خبرو اوس نزي، کوم کی شعور راغلی دی او شعور چې دی چې دا راشي نو دا خو یو په مر ختمیږي او 25 کروڑ عوام چې د خدای ژوندي ساتي دا همړيږي نه. داسې بم نشته، داسې طریقه نشته چې دوره غټ جیل نشته چې دا جیل ته لاړ شي. کوم انتظار کوي د دې سلیکشن کمیشن نه چې تاسو الیکشن کمیشن الیکشن ارینج کوي او تاسو خپل ریزلټ وګورئ او عوامو چې چاله وټ ورکړو موږ مسترد کړو، موږ به تسلیم کو. خو دا کومه طریقه ده تاسو کوئ چې تاسو به بل خلک به ډي جی بټ راولي، کنټینر بوله ورکوي، پیسې بوله ورکوي، په 5000 دیړې بوله خلک ارینج کوي او دلته به تحریک انصاف کارکون سره یو موبایل بلاس کی او هغه ته تاسو دا چې ګورئ چې دا د انډیا نه راغلی دی، دی به ملک باندې حمله کوي. نو داسې نه کېږي. دا ستا طاقت دی، دا یوت دی، دا ستا مستقبل دی، دا ملک د دی دی، دا ملک د هغه خلکو نه دی چې هغه په مری کې چهل قدمي کوي بار نشي راوتلی، هغه په مری کې قسمه قسم رضاګانې خوري. دا د هغوی کار نه دی. دا راته ووایه چې الیکشن ته ورځ کمیږي او د حالات چې کوم دي مخکې به ظاهره خبره ده چې تاسو د پارټۍ ټول چې کوم وزرا چې دي یا چاته چې کوم ټیکټ میلایږي ټیکټ هولډرز چې دي هغه به خپل کمپاین له تیزی ورکوي، خو دا کم حالات چې دي ځای په ځای هغو ته مشکلات جوړیږي، په هغو باندې پابندي ده. نو که فرض کړه دا نن چې کوم واقع وشو چې یاره د پولیسو د طرفه په عامو ورکرانو باندې ډزې وشوې او دا خلکو جذبه او جنون خو کمیږي نه، نو که دا سلسله روانه نو تاسو څه وایئ چې یاره آیا دا الیکشن به سر ته ورسي په دغه کې که نه په دې حالاتو کې که نه؟ بالکل رور انتهایی مشکلات دي، ناکابندۍ دي، ګریبتارۍ دي، تشدد دی، ظلم دی، زیاتۍ دی، جذبیت دی. خو وجه څه ده؟ یره ده د امریکې ماما زموږ خبرې د دې ملک په شعور، په جوش، په جذبه، په د ازادۍ په جذبه ماما زموږ خبرې هغوی نه غواړي چې دا ملک چې دی دا په صحیح ډایرکشن شي، دا عوام په عزت ژوند تیر کړي، دا د ایمف نه راوځي، دا د قرضو نه راوځي، هغوی نه غواړي دا. نو تاسو ولې ځان خرڅوئ؟ کلاو دې قوم ته ووایئ چې موږ نشو کولی، نو موږ به یو بل ازادي وغواړو، خدای به یو بل قید اعظم پیدا کړي، بل علامه اقبال به پیدا کړي. خو که د ملک ازادي، آزاد الیکشن ته پرېږدئ، آزاد الیکشن ته پرېږدئ او موږ ته خو ډېر مشکلات دي. زه خپله هر هفته ځو او یو هفتې له صرف ضمانت میلاویږي، بیا ځو او په 3 تاریخ په بونې کې پروګرام کړی دی. زمونږ دلته نن د ډیویژن اناؤنسمنټ شو د تنظیم د هغې خلف ومي انشاءالله. سبا په کرک کې پروګرام دی، موږ به خپل سفر جاري ساتو. دا خو شعر دی هر څوک به حسین وي او که نه وي کربلا به کې ګوره په خپل ژوند کې په هر چا به کربلا یوه جوړېږي چې څوک ځي د جانان کور ته په دې لاره به تېري، بله لار نشته. شاید صاحب دغه اولنی سوال له زه بیا راځم. نن چې کوم ستاسو پروګرام او حالات خو ټیک ټاک وو، مطلب ستاسو د کارکونانو د لاسه د پولیسو خلاف یا د ادارو خلاف داسې نارې لګېدلې دي چې دوی پې ډزې کړي دي. آیا وجه سره داسې خو چېرته ځایم چې په کشمیر کې هم بې وجه په چا ډزې نشي کېدی، وجه سوا مطلب څه کار شوی او داسې صحیح لم درته شته داسې؟ زمونږ کارکون ته به دې وي دا برګر دی. ولې به ورته وي؟ ځکه به ورته وي چې دا هایلی کوالیفاید دی، دا چې دی نو دی هغه د شعور یو په درجه کې دي چې دی د دې ماډرن ادارو سره ولاړ دي. په موږ خو الزام دا و چې موږ سلیکټډ یو، زموږ لیډر سلیکټډ دی، نو زما کارکون خو هغه د ادارې خلاف کېدی نشي. هغه صرف نن د دې نفرت شکار د امریکې او د بیروني جنټانو په دې دی دا په مری کې چې پروت دی چې د ادارو سره ولاړ دی، د دې ملک
آئین سره ولاړ دی، د دې ملک قانون سره ولاړ دی، د آزاد الیکشن سره ولاړ دی، او چې دا راځي نو د هغې مستقبل ختمېږي، د هغې موروثي بچو د عمل مستقبل ختمېږي، د مریم، د بلاول، د اسد، هغوی دې ته نه دي تیار. څنګه چې یو ډرامه جوړه کړې ده داسې یو بله ډرامه جوړه کړو او دا پرسیو کړو خلکو ته، داسې پرسپشن کریټ کړو چې د تحریک انصاف کارکوونکی دی نو دا تخریبګر دی یا دا دهشتګر دی. عام خلک دې څه په څه نظر ګوري شاهد صاحب؟ عام دا دونه مخلوق چې نن راوتی و بدیر کې چې د چا دونه یقین هم نه کېدو چې دومره خلک د دومره ډزو د داسې حالات باوجود ځکه چې بیا وروسته په خلکو اف آی آر کېږي، خلک په مختلف مسایلو کې ګیر کېږي، خو د هغې باوجود دا دومره خلک چې راووتل نو تاسو وایئ د عام چې کوم خلک دي د دې ملک چې کوم شهریان دي دو د دې هر څه ته په څه نظر ګوري؟ رحمان صاحب دې ته دوره معیار ویلی شي، ته پې پوه یې؟ ښه پې پوه یې؟ دې ته پستیت ویلی شي، دې ته یزیدیت ویلی شي، دې ته د یزید په شکل ګوري، دې ته د فرعون په شکل ګوري چې ته د خپلې خاورې بچې د الیکشن کمپین ته نه فرېږدې، د خپل لیډر سره د ملاوېدو ته نه فرېږدې، د هغه محبوب لیډر ته په منګړت کیسونو کې ګیر کړی دی چې ته په خوله هم نشي ویلی، ګړی کړی د هغه مخې ته د هغه ساینس کړی شرټ په کروڑونو خرڅېږي. حتی هغه باندې کیسونه کوي د القادر یونیورسټي چې په هغې کې هغه صرف دا وي چې دا عمل چې دی دا د سیاسي مولیانو نه زیات شي او دا خلک د سیرت نبي صلی الله علیه وسلم سټډي وکړي. تا نن د هغې کیس کړی دی، هغه نن پرون په سپریم کورټ کې واضحه شوه، مشرق بینک راغلی او سپریم کورټ کې ووایي چې دغه پیسې خو پاکستان حکومت ته نه دي میلاو شوي، نو تا خو به د الزام جوړ کړی نو کله انګاج یې او کله یوه کیسه او کله بله کیسه. خبرې اوږدېږي، دغه راته ووایه لن شانتې خیرنۍ تپوس ته نه کومه، دا راته ووایه چې یاره بل اوس چې په بونیر کې ستاسو کوم پروګرام دی سبا چې دا بل په کرک کې دی که په کوم ځای کې دی خپلو کارکونانو ته څه پیغام ورکوئ؟ فورمن کارکونانو ته وایم چې فورمن په یو صورت په د ملک د قانون د نواز شریف په شان حال نه کوئ چې هغه په جسټس عدلي شاه باندې حمله کړي، په یو صورت په آئین په لاس کې نه لې. کوم ملک چې آئین په لاس کې والي هغه ملک چې دی هغه غیر محفوظ دی. موږ دا ملک چې دی نن د فاینانشل ټرمایل شکار دی، کرایسس دی، نو زه به ټولو کارکونانو ته وایم خو هر څومره ظلم وینئ خو ان الله هماغه صابرین، صبر به کوئ، د الله نه د سورة العصر تلاوت به کوئ، په هغې کې الله پاک موږ ته حکم کړی دی چې کله تاسو د حق تلقین وکئ نو ګورئ نتیجه ستاسو په لاس کې، په رزلټ ته صبر کوئ، تاسو به خپل جدوجهد کوئ، خپل لیډر سره به ولاړئ، حق او د سچ پرچار به کوئ، سوشل موبیلایزیشن به کوئ، شعور به خوروئ، پوهه به خوروئ، مینه به خوروئ، د ادارو احترام به خوروئ. دا پولیس زما ورور دی، دا پوجي زما ورور دی، دا وکیل زما ورور دی، دا اداره زما ده، زه د برټش امپرر په دور کې نه یم، دا د انګریز تانه نه ده، دا د انګریز نه پاتې شوی نه دی، دا نیر زما دی، دا سکول زما دی، که دا سبا جوړېږي زه نن روان کړم نو زما په ټیکس به جوړېږي، نو زه به بالکل پرامن یم، زه به بالکل په سیده لار یم. شاید صاحب پلیټلیټ چې کوم پلیټلیټ چې اوچت شوي دي. جی صحیح دی جی. شاید صاحب انشاءالله بله ورځ چې کله په ستاسو په کلي کې جلسه زه به ستاسو سره رابطه کوم، کوشش به کوم چې موږ له پخپله راشو او انشاءالله ستاسو سره وخت باندې رابطه کوو. دا ننني کوم صورتحال باندې چې تاسو خبرې وکړئ ډېره مهرباني چې زمونږ کتونکي او تاسو د پارټۍ خپل کارکونان دي خبر کړو. انشاءالله نیکسټ ټایم به ستاسو سره زر رابطه کوم.